نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل آیت المنافق ثلاث، د منافق نخی سوری دری دی، د منافق نخی دری دی. کمی کمی اذا حدث کذب، کله چې د خبرې کوي نو څه کوي؟ دروغ وایي. نمبر 1. و اذا وعد اخلف، او کله چې وعده کوي نو څه کوي؟ خلاف ورزي وکي. و اذا اؤتمن خان، او کله چې د سره امانت کې خودې شو نه دی پاره کې څه کوي؟ خیانت کوي. دی وی وزار فی روایت لمسلم، د مسلم شریف په روایت کې راسي الفاظ درې سره هم زیاتې ریخه چې دا درې کارونه کوي نو دا د منافق نه خره. و ان صام وصلى وزعم انه مسلم، اگر کده روجی نسی، اگر کده منس کوي، اگر کده دا ګمان کوي چې زه سیمه مسلمان یم، خو بیا هم دا د منافق سری نخری. په دې روایت کې درې نخې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافق اخوی. ورپسې روایت چې کوم دی د حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہما نه دی. فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سلور سيزونه دي من كن فيه کان منافقا خالصا، پچا کې را سلور سيزونه سلور خوونه نو دا خالص منافق ته. ومن كانت فی خصلة منهن، او پچا کې چې لري سلور خوونه نه یو خو یو خصلتي نو كانت فی خصلة من النفاق، نو پد کې د منافقت یو خصلت ته یو خوې دی. حتی یدعها، تر دې پورې چې دغه یو خوې سکی پریدي. هغه کې نمبر 1 داره چې کله د سره امانت کې خو د شونه دې سکه خانه خیانت کوي. و اذا حدث كذب، او کله چې د خبرې کوي نو دروغ بوي. و اذا عاهد غدر، او کله چې وعده وکړي نو سکه خلاف ورزي کوي. و اذا خاصم فجر، او سلورم نمبر پرې کې اضافي سیز و اذا خاصم فجر، او کله چې جګړه کوي نو سکه کنزل کوي. پرې دو حدیثونو کې په یو کې درې علامې د منافق ذکر شي او پرې کې سلور علامې د منافق ذکر شي. منافق څه ته وایي؟ منافق دا مشتق د نفق نه. نفق څه ته وایي؟ تاسو به کله کله کتري پرې په سرلی کې داسې پرې پوله کې د مګي را خاور را دوړولي داسې که نه ښکته خاور را بیولي نو دا خاورې د لاندې ورته پشوال ته کې پروتي چېرې دی پرې طرف راوځي نو زه به ښکار کوم نو ده خو مخامخ داسې خاوره بیولي نو سړی دوکه کوي په هغې باندې چې دا د په دې ځای کې د ده کور دا خوله ده او په دې کې دی نوځي او کوزېږي که نه او نور هلته کې د پټي په منځ کې راسي او وښو کې پټ یو ځای نه پیشو که به دی کې ساوته شپه ورځ پروت خو په هغه طرف منګک ونه وځي په هغه سیټ باندې وځي ټیک شوه هغه نفق دغې ته سوړي ته څه وایي نفق ورته وایي دا منافق هم دغه شانتي دا د یو مخ دلته د مسلمانانو سره نه ظاهري ځان مسلمان ښکاره کړی او هلته کې پټ څه ابر کفارو سره تاسو پوه شوئ هغې ته به منافق وي اوس دلته کې را ذهن ته را خبر راځي چې پرې اولني کې رسول الله مبارک 3 علامې وښوی او پرې دویم کې څو علامې وښوی 4 علامې وښوی نو خبر واضحه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اول درې 3 علم ورکړی شو او بیا ورته 4 علم ورکړی شو او بل جواب دا هم کېدی شي رسول الله مبارک چې کوم دی نو موقع او محل ته کتل کله کله د موقع مطابق سره لږې خبرې وکړي بعض ځای کې چې نو ډېرې وکړي صحیح شوه نو بعض ځای کې 3 کړې او بعض ځای کې را 4 وکړي ذهن ته اوس دا خبر راځي چې هلکه دا 4 خبرې یا دا 3 خبرې دا خو پرې دور کې په مسلمانانو کې ومي او د منافق ډېر خراب انجام دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هغه به د جهنم په لاندنۍ طبقه کې نه نو دلته کې دا اعتراض چې یو مسلمان دی هغه د وعدې خلاف ورزي کوي یو مسلمان دی هغه دروغ وایي یو مسلمان سړی چې دی مؤمن سړی دی هغه څه کوي خیانت کوي او کنزل کوي نو دا به هم هغه شانتې منافقي نو دومره خبره ذهن کې هره ساتل پکار دی چې منافق په 2 قسمه باندې دی یو منافق چې دی عملی منافق دی او یو اعتقادي منافق دی صحیح شوه او دا خبره مونږ هلته کې تفسیر کې کړې وه ابتدا کې چې اعتقادي منافق هغه کوم چې رسول الله مبارک په دور کې و
چې په آخره کې به هلته کافر او دلته کې به ځان په ظاهر سره مسلمان تصور کوو. تاسو پوه شئ. نو هغه اعتقادي منافق د رسول الله مبارک د دور سره تلې ختم شوی دی. ټیک شوه. اوس چې کوم د منافق دی نو دې ته عملی منافق وایي. د عمل او د کارونه د منافق په شانتي دي. تاسو پوه شئ. دا به هغه نه چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، خو بلکې د عمل دا د په شان دی یو منافق دی. او انور شاه کشمیر رحمت الله علیه هغه وایي چې دلته رسول الله مبارک دا خبره وکړه چې دا علامې د منافق دي. ټیک شوه. علامې نو د علامې سره دا ضروري نه ده چې دا سړی د یو منافق لکه څنګه د بدن ګرمایش حرارت چې دی دا علامه د تبې ده، نو کیدای شي چې دی اور ته ناسي بدن یې ګرمي، د انور ته ناسي بدن یې ګرمي، نو دا ضروري نه چې علامه پکې ده ګرمایش او حرارت پکې، نو دی د تبې هم نیولی. تاسو پوه شئ. خو به هر کیف او بعض ویلي دي چې رسول الله مبارک دا خپل امت له تنبیه ورکړه، زورن ورله ورکړه، او پرې کې مقصد د نبی علیه الصلاة والسلام دا چې امت ویریږي چې دا مضر کارونه چې نو دا پرېږدي. تاسو پوه شئ. نو دا یو ډېر شریر کارونه دي. په دې پرېښودو لپاره رسول الله مبارک دا قسمه خبرې وکړي چې دا کار د منافق دی، د مسلمان نه دی. هغې کې نمبر 1 سره کله چې خبرې کوي نو څه به کوي؟ دروغ به وایي دی. اذا حدث کذب، دروغ وایي. او بیا دا خبر هم ذهن کې یاره ساتئ چې دا دروغ دومره لوی جرم دی که نه چې منافقینو ته هم حد الوسع به ځان ساته ښه، هغه به هم تکرکه کوله. قرآن مجید کې الله تعالی څه فرمایي اوله سپاره کې چې کله به دا منافقین نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابو سره شو نو آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین که نه، آمنا بالله وبالیوم الاخر داسې رعایت که نه، موږ ایمان په الله راوړی او په آخرت یو راوړی دی. تاسو پوه شئ. نه دی منافقینو کې اکثر یهودو او یهود خو هغه چې آخرت په هم منو که نه، او دغه شانتې الله به هم منو که نه، خو خبره په څه کې وه؟ په نبی علیه الصلاة والسلام کې. نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبري نه منله. تاسو پوه شئ. نو چې پیغمبري د نبی علیه الصلاة والسلام نه منله نو دغه ځای کې چې دوکه به یې هم ورکوله نو څه چل به یې کوو؟ ځان به د دروغو نه بچ کوو. نو سپي چېرته کې خپه اوچته کړی او میچازې کول، نو چا دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ یاره بیا زه بې لمازه کېږم. نو منافقینو به هلته هم ځان دروغو نه ساته چې زمونږ خو مسله ټوله په نبی علیه الصلاة والسلام کې ده که نه، نه په آخرت او په خدای خو به یې د مخکې نه ایمانو. نو هغه منافق ته هم حتی الوسع کرکه کړې ده ښه. نو په دې وجه مسلمان له پکار دی چې دروغو نه څه کوي؟ اجتناب کوي، ځان چې کم دی نو دا د دې نه ساتي. او بله خبره ده چې خلاف ورزي کومه خبره چې دی وکړي هغه وعده کړه خدای پاک سره په عالم ارواح کې د الله سره وعده کړې ده چې الله دې تپوس وکړو چې الستو بربکم، نو زموږ ارواح ورسره وعده کړې که نه چې بله په کلمه کې موږ د رب سره وعده کړې ده. او که هغه وعده چې کوم دی په کلمه کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره او که دغه شانتې دوه مسلمانان په خپل منځ کې هغه څه کوي؟ وعده کوي، نو د هغې خلاف ورزي به چرته هم نه کوي. او بل دا چې امانت دا یو ډېره وسیع امانه لري ښه، او یوازې دا نه چې ستا سره چا پیسې کېښودې نو بیا به ته په هغې کې خیانت نه کوې. المجالسو بالامانه، مجلسونو امانت دی. مجلس کې څه خبره وشوه دا به هم بهر خورې نه ښه، لکه د دې نه په شاته باب کې را خبره وشوه د راز د ساتلو مطابق ثابت باب ذکر شو که نه، نو دا مجلسونو هم امانت دي. دغه شان رسول الله مبارک وفرمیل چې چا سره مشوره وشي دا هم چې دی نو امانت دي. څوک د سره مشوره وکړي دا ستا سره د هغه امانت دی چې ښه مشوره به ورکړې. دغه شان دي کوم دی سړی د سره مال کېږي دا ټول دا یو څه شی دی، یو وسیع مفهوم لري. تاسو پوه شئ. نو دا نښې نبی علیه الصلاة والسلام دا د منافقو خوی، لهذا مسلمان له پکار دی چې د دې څلورو څیزونو نه چې یو حدیث کې 3 ذکر شو بلکې 4 ذکر شو، د دې نه څه وکړي؟ اجتناب دې وکړي او ځان چې دی د دې نه وساتي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.